نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری تپوس کړی دی چې د غروب نه بعد او د ماښام د منځره مخکې دی مینس کې 2 رکعاته نفل بازي خلک کوي. ای دا کول جایز دي که ناجایز دي؟ الجواب، ټول مخکې په دې باب کې د ائمه اربعه رحمه الله هغه مذاهب ذکر کو. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فنیز، د امام مالک رحمت الله علیه فنیز باندې دا 2 رکعاته سنت د ماښام د بانګ نه وروسته او د ماښام د مانځه نه مخکې دا کول نشته. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فنیز باندې دا کول مباح دي. امام شافعی رحمت الله علیه فنیز په یو قول مباح دي، په دویم قول باندې مستحب دي. د هر یو مذهب د پاره چې کوم د خپل خپل اغا دلایل دي، هغه به ان شاء الله الرحمن بالتفصیل ذکر کیږي. موږ چې استدلال کو په دې باب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رأی موافق نغاز مسر ابو داود شریف ته، او د ابو داود شریف جلد نمبر 1 او صفحه چې کوم ده هغه 190، یعنی صفحه لسکم 200 پای کې روایت راوړي د طاووس رحمت الله علیه نه فرمایي قال سئل ابن عمر، ابن عمر لانه تپوسو شو عن الركعتين قبل المغرب، د 2 رکعات منځ کولو د ماښام نه مخکې. فقال، نو د جواب ورکو ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما د نبی اسلام په عهد کې په زمانه کې څوک نه دی لیدلی یصلیهما چې دا 2 رکعات نه پلي کړي. وګوره دا که په اول دور د اسلام کې وو، وروسته چې کوم ده دا بیا هغه منسوخ شوی دي. لکه کوم روایتونه چې جانب مقابل استدلال کوي پر رواوالي او په جایزوالي دغه او په استحباب دغه 2 رکعاتو نفل باندې، دا غي زموږ طرف نه ورستو جوابونه روان دي. یو جواب دا چې دا په اول دور د اسلام کې وو، ورستو بیا منسوخ شو. دویم جواب دا چې نبی له صلوات والسلام مبارک ته صحابه با دا کول، خو نبی له صلوات والسلام مبارک ته پیږي کوم ده هغه پته نه و. بیا ورستو نبی له صلوات والسلام مبارک ته پته ولګیدل، دا نبی له صحابه کرام چې کوم ده هغه حلال شو. ورستو هغه جوابونه په خپل ځای باندې روان دي. نو دا یو روایت شو، یو دلیل شو په دې خبره چې د ماښام د مانځنه مخکې دا 2 رکعات نفل دا نشي کوله. د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه شو، ابن عمر رضی الله عنه ته جواب ورکړ چې ما څوک نه دی لیدلی چې نبی اسلام په زمانه کې دا 2 رکعات کړي. دا روایت دا په کتاب الاثار د امام محمد رحمت الله علیه کې هم ذکر دی، او لاندې ورته چې بیا په هغه چا تخریج کړي، هغه تخریج ولا ورته وای چې دا روایت دا مرسل د نخعید او دا مرسل د نعی جید دی. او منذری رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی ورسته نور کتابونو په تصحیح امراشی د دې روایت مبارک، لکه په نسب الرای کې چې کوم دی امام زلی ذکر کړی چې دې روایت ته ابن عمر لنه ته امام نووي حسن ویلی دی، او ابو داود په هم چې کوم د سکوت کړی دی. او دا محدثینو په نسبت باندې خبره واضحه ده چې امام ابو داود رحمت الله علیه په کم یو روایت باندې سکوت وکي، جرح پهونه کې دا د پنځ باندې قبولي، دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د پنځ باندې قبول روایت ده. دا ولنه دلیل شو او داغه سره د جرح او د تعدیل جواب شو. مختصرا بل دلیل چې موږ پیش کوو هغه فتح القدیر ده د علامه ابن الهمام، داغه جلد نمبر 1 ته او صفحه داغه چې دا 462 صفحه ده. د پای کې عنوان قائمه تتمه دی وی چې مستحب او مندوب دي، حال يندوب قبل المغرب رکعتان، المغرب نه 2 رکعات مخکې دا مستحب دي کړی دي. دی وی ذهبت طائفه الیه، یوړه له خودی ته تل چې آو دا مستحب دي. وانکره كثير من السلف، ودیر سلف د دین چې کوم انکار کړل چې پاغه سلفو کې اصحابنا دي او امام مالک رضی الله تعالی عنہ دی سلف صالحین چې انکار کړل دي. داغه د پاره خپل روایت دي دلیل دي، خو څوک چې ورته تللی چې آو دا دی وکړي چې داغه د پاره د دلیل ذکر کوي چې په صحیح بخاری کې دی قال صلوا قبل المغرب، نبی رسول فرمایل تاسو نو مغرب نه مخکې 2 رکعات کوي، 3 پیری فرمایل، او په اخر کې ته بیا فرمایل لمن شاء د چا چې خوښ شي وې دیږي ځکه کراهیت ایتخذها الناس سنتا، چې خلک بیا سنت ونه نيسي، سنت کراهیت ایتخذها الناس سنتا، چې خلک بیا سنت ونه نيسي. نبی رسول برکت لمن شاء ذکر ویلا لمن شاء انا واضح شولا چې دا ګوره
لازم ندي که لازم وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په سره داسې فرمایل. دا روایت شو. چې بیا نور روایت راوړي بیا الجواب جواب وې دغه روایت نه چې کوم د تور د معارضه سره کولای شي بما فی ابي داود عن طاووس. هغه حدیث موږ راوړو چې کوم په ابو داود شریف کې دی چې سئل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رايت احدا على احد رسول الله صلی الله علیه وسلم يصليهما. مخکې موږ ذکر کړو نو دا ابن عمر له دا روایت د دې بخاری شریف د روایت سره هغه معارض دی په معارضه کې دی. د دې معارضه د په څنګه کول شي هغه بیا د ورسو جواب کړی دا. قدای یو اعتراض را نقل کوي که څوک دا وایي چې د جانب مقابل چې څوک د جواز قائل دي دغه دوه رکعاتو دا غوي دلیل په بخاری شریف کې دی او مونږ چې ورته دا بنشي کول نو زموږ روایت چې کم د ابو داود شریف کې دی. نو که څوک دسی وایي چې موږ ته د بخاری روایت وغیرہ کدا بعضي خلک دسی سړی ته وایي چې ما ته حدیث خویل نو په بخاری کې تم ته بخاری کې حدیث خو دي چې معارضي. نو ابن الهمام د دې خبرې جواب کوي چې دا خبره څنګه ده چې څوک دا خبره کوي چې کوم حدیث په بخاری کې راغلی دی دا به راجح وي دا حدیث نه چې په بخاری کې نه وي. دا خبرې جواب کوي چې دا خبره وایي صحیح نه ده. ولی صحیح نه ده؟ ځکه چې کله دا دواړه روایت په صحت کې صحیح دي یعنی په صحت کې برابر دي. د بخاری حدیث هم صحیح دی بخاری نه بل کتاب کې حدیث راشي هغه هم صحیح شي. نو په دې دواړو کې بیا چې کم دی مخکې واله ورستواله چې کم دی دا صحیح بیا نه دی. کله چې دا خبره کړې نو تحکم لا يجوز التقليد فيه دا چې تحکم دی د کې تقلید جایز نه دی چې حدیث د بخاری وجه کم دی بیا څه شي هغه مقدم یو د نور غبرستو دی وی اذ الاصحيه ليس الا الاشتمال رواتهما على الشرط التي اعتبرها. الصحيحت په هغه باندې چې کم نه معتبر دی چې هغه کم روایت کم راوی کې چې کم شرطونه د صحت دي چې هغه پکې مونږ شنو کا بیا د بخاری کې ویغه حدیثو او که بغیر بخاری کې اب بیا چې کم دی مقبول وي. او بل به دا وای چې وسو وجه د ترجیح هم زموږ سره شته چې اوس په کوم روایت باندې عمل وکړي چې بخاری کې یو شان راغی چې تاسو مغرب منځره مخکې راغی کوي او په داود کې راغی چې نه دا نبی رسول په زمانه کې نه شي. نو ګوره دواړه چې کوم د یو بل سره معارضه کې شو اوس وجه د ترجیح ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث ته دا ور کوي چې وجه د حدیث دا ده واذا قد صح حديث ابن عمر عندنا وحديث ابن عمر زمون په نسبت صحیح شو. صحیح ولې شو نو د مخې ذکر کړی چې دا امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی او امام ابو داود په سکوت کړی دی او سکوت امام ابو داود چې کوم دی دا د حدیث تفارسه شه دا هغه تصحیح ده د امام ابو داود تصحیح سکوت چې کوم د حدیث باندې دا چې کوم د وسه شه دا دغه پر تصحیح ده. بیا وی چې عندنا عارض ما صح في البخاري زموږ چې کوم حدیث د غیر معارضه د بخاری سره رااله ثم يترجح هو بان عمل اكابر الصحابه كان على وفقه. وبیا به موږ ترجیح دی لور کو چې ابن عمر صاحب چې کوم روایتو د دې په موافقت باندې اکابرین صحابه کرامو عمل کړل كابي بكر وعمر حتى نهى ابراهيم النخعي عنهما فيما رواه ابو حنيفه عن حماد بن سليمان عنه انه نهى عنهما. او لو بیا دادا چې یو وجه ترجیح خو موږ سره دا شوله چې حدیث ابن عمر عنه دا راجح دی د حدیث بخاری شریف نه. وجه یو دا شوله چې د حدیث ابن عمر په موافقت باندې عمل کړي اکابرین صحابه لکه ابو بکر عنه او عمر عنه چې دوانو دا سنت نه وی کړی د ماخام منځره مخکې. ګوره دا وجه ترجیح شوله. او دویمه وجه ترجیح چې کم دی دا ذکر کوي چې ابراهیم نخعی دبا من کول خلق د دې دوه رکعاته نفل کولونه او قال فرمایل وي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وابو بکر وعمر لهما لم يكونوا يصلونهما. نبی علیہ السلام ابو بکر عنہ عمر عنہ دا نه دي کړي. دا روایت په کتاب الاثار د امام محمد رحمت الله علیه کې ذکر دی او بیا غناکید په لیکي چې دا مرسلات نخعی دی او جید دی او په نسب رای کې ذکر دی او تم چې کوم تصحیح نقل کړي ده. لہذا ثابت شول دا خبره چې حدیث د بخاری دا چې کوم مرجوح شو او حدیث د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا راجح شو د دې دوه وجونه پنځ د ابن الهمام باندې. ابن الهمام په دې خبرو باندې چې کوم دی هغه تصریح وکړه په شرح د هدایت فتح القدیر کې په جلد نمبر 1 صفحه 462 او 463 باندې دا خبره هغه واضح کړله. بل حواله چې موږ پېښ کوو نو هغه حواله ده د نصب الرايه امام زلعي رحمت الله تعالی علیه دا جلد نمبر 2 دی او صفحه ده
134 پای کې دغه دغه روایت راوړي د ابن عمر رضی الله عنه دا کم شه ابو داود شریف ذکر کو خو پای کې صرف زما مقصد دا دی چې دا روایت څنګه دی نو د جرح او تعدیل د سم کوم د فرمای سکتا عنه ابو داود د دې روایت نه امام ابو داود سکوت کړی او بیا وې ثم المنذري في مختصره او بیا امام منذري په مختصر کې راوړی او وایي چې په هو صحیح عندهما ودا صحیح د دې دوه په نسبت باندې او بیا وی قال نووي په الخلاصه امام نووي په خلاصه کې وایي اسناده حسن اسناد د چې کم دی هغه صحیح دی داغه مقصد می تصیب چې کوم دی هغه د دې روایت په هغه جرح او تعدیل کولو چې دا روایت د ابن عمر لانو چې موږ کوم د ابو داود په حواله باندې پیش کو او دا رنګ د فتح القدیر په حواله باندې نو دا